مکه و حشمته یو داسې کپتان چې خپل ځان په خپله پوهوي، یو داسې کپتان چې خپل ځان ته په خپله باندې په دې غوسه کوي چې حشمته د غلط بالو ضرورت نشته دی. یو داسې کپتان چې د خپل قوم، د خپل ملک، د خپل وطن دپاره دومره ډېر زیات احساس لري چې هغه په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان الریډي ویکټې بیک ټو بیک ډېر زیاتې زر پرېوتې دي. نیم ټیم الریډي اوټ شوی دی او که چېرته کې دا ویکټ هم لاړه نو د افغانانو زړونه به مات شي په دې باندې. داسې احساس لرونکی کپتان هر یو کپتان دغه شانته کوي، د هغه کوشش هم دا وي. خو دا پکې ډېره زیاته یو عجیبه غونډه کې قصه وشوه پرون د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ چې کوم میچ و، په هغه کې حشمت الله شاهدي د افغانستان کپتان د ونډې هغه په بیټینګ ولاړو په یو کم 40 رنزونو سره. محمد نبي ورسره هم په سات کې ولاړو او مستفیض د بنګلادیش بالر بالینګ کاوه. بال په هایټ کې لږ ډېر زیات سوی و. کوشش دغه دا و چې زه په دې باندې رنز حاصل کړم. د حشمت الله شاهدي کوشش دا و، خو چونکې بیټ بال ته ونه رسېدو، ښه خبره دا وه چې ورته نه رسېدو، یا خو سم دا بال ته بیټ رسېدل پکار و چې تللی وی چوکۍ دپاره یا چکې دپاره. حالانکې د بنګلادیش بالر هم ډېر زیات ایکسپیرینس لرونکی بالر و. حشمت الله شاهدي د هغه بال د والو کوشش وکړو، هغه په مس شو، خو ښه خبره دا وه چې دا مس شو، ورنه دغې وړوکې غلطۍ د هغه ویکټ اخیستلی شوله. نو په دغه ټایم کې هغه بال ته وکتل، ځان ته یې وکتل، ویکټو ته یې وکتل، ټول منیجمنټ هر څه ته یې وکتل او ځان ته یې په خپله باندې غوسه وکړه چې مه کوه حشمته، غلطي مه کوه، ځکه چې د افغانانو به زړونه مات شي دې سره. او دا واقعا خبره ده چې چېرته کې د حشمت الله شاهدي ویکټ ګورې پرېوتی وی نو ډېر زیات مشکلاتو سره مخ کېدلی شو د افغانستان ټیم، ځکه چې الریډي دومره ډېرې زیاتې ویکټې پرېوتې وي او بیا دغه شانته کې نور خاص څوکونه وو. خو د هغې لکه داسې وه چې محمد نبي ورسره سات ورکو، د نورو کې لاړی نه. خبره مې صرف په دې پورې کوله چې دا یو احساس وي د کپتان په زړه کې د خپل وطن دپاره، د خپلو خلکو دپاره. دا یو سوچ، یو فکر چې یار دا دې ټیم دپاره به زه لوبه کوم. هر سړي په ګور د افغانستان په ټیم کې زما دا یو شی ډېر زیات خوښ دی چې اتفاق پکې ډېر زیات په پیک لیول باندې، او د دغه اتفاق د وجې دغه کامیابۍ لاس کې راوړي او دغه کامیابۍ چې کوم دی ترلاسه کوي. نو ډېر زیات یو ښکلی مومنټ و، ډېر زیات د خوشحالۍ یو مقام و. بل دویمه خبره دا ده چې دغه خبره باندې به ټول افغانان فخر کوي چې دومره احساس لرونکی کپتان د دوی سره ورسره دی. نو ډېر زیات په خوشحاله شو د دغې سخت وخت نه ښه وخت ته بوتلو دپاره او بیا هغه میچ په خپل نوم کولو دپاره. ورنې په سټارټ کې 15 ویکټې بیک ټو بیک چې پرېوتې وي نو ډېرو کسانو حوصلې بایللې وي چې قیصه بل طرف ته ځي، خو دا د کپتان منیجمنټ چې خپل ټیم د سخت ځینې راوباسي او اسانۍ طرف ته یې بوځي. ډېر زیات ورته یو ځلې بیا مبارک وي. بهر داسې راوتی وم د خپل کلي کې ګرځم راګرځم، ما وایي چې زه دا علاقه هم تاسو وګورئ. په میچ باندې به هم لږې ډېرې خبرې وکړو. انشاءالله ملاویږو نوي ویډیو کې. تر هغه دمه الله راکړي اجازت. د الله په امان.